عزتمنو مسلمانانو د یخ موسم شروع سو. د یخ ډیرې فایدې دي. اول چې کله موسم بدل سي، شپې غټې سي او ورځې کښنې سي، انسان ته د حق تعالی تبارک وتعالی په قدرت او نشانو کې د غور او د فکر او د سوچ موقع ملاویږي. دویم، شپې ډېرې غټېږي. په دا غټ شپو کې د تهجد لمونځ کول څومره اسانه دي. دریم، ورځې کښنې کېږي. په دا کښنې ورځو کې روژه نیول څومره اسانه عمل دی. او د هغه رقم که پر چا باندې قضایي روژې پاته یي، په دغه یخ موسم کې د هغه قضا راوړل هم څومره اسانه دی. او بل په دا یخ کې بل څومره غټ ښایسته نعمت دی، لکه د المر ته کښېنستل او د المر ته المرسیې کول، دغه د المر رڼا ځان ته حاصلول، دا څومره غټ نعمت دی او څومره خوند کوي په دا کې. او بل په دا یخ موسم کې او خاص کر میوې، څومره ښایستې میوې حق تعالی تبارک وتعالی په یخ په موسم کې پیدا کړي دي. د دغه خوراکه څخه بعد انسان ته د الله پاک د نعمتو د شکر ادا کېدو موقع ملاویږي. او بل په دغه یخو شپو کې اودس کول، غسل کول او طهارت حاصلول څومره مشقت دی، څومره زور غواړي چې ته په یخو اوبو باندې اودس کوې، په سفر روان یې، پر لارې ګاډۍ ودرېدله، په یخو اوبو باندې اودس تازه کوې او غسل کوې. او د دې څومره غټې درجې دي او څومره غټ ثوابونه حق تعالی تبارک وتعالی انسان ته پر ده عمل ورکوي چې د خالي په یخو اوبو باندې اودس تازه کړي. او بل ټوله شپه دې په ګرمه بستره کې تېره کړله او سهار دغه ګرمه بستره پرېږدې د لمانځه دپاره ځې او د الله دپاره او د حق تعالی د رضا دپاره مسجد ته ځې او د الله رضا حاصلوې. دا څومره غټ عمل دی. عزتمنو مسلمانانو، پکار دی چې د دغه یخ موسم موقع واخلو، دغه فایدې په دې کې واخلو، دا د ځان دپاره غنیمت وبولو. ګرده دوبي پر موږ تېر سولو، څومره غفلتونه پر موږ تېر سولو، نو پکار دی چې په دا یخ موسم کې ایسه د ځان دپاره نظام اوقات کښېږدو چې په دا ټیم کې به زه دغه عمل کوم، په دا ټیم کې به دغه عمل کوم. نو پکار دی چې په دغه یخ موسم کې دا د یخه څه موږ فایدې واخلو. او بل خاص کر صدقې اهتمام وکړو، ځکه ډېر داسې غریبان مسکینان شته چې هغه د یخ وسایل نه لري. د هغه د یخ د وسایل ذریعه باید موږ او تاسو پیدا کړو چې د هغه د بچیانو کوم ضرورت یې هغه ورپوره کړو. د جرابو ضرورت یې، د کوټو ضرورت یې، او د هغه رقم انګېټۍ لګوي، د ګوټکو ضرورت یې، د ګز ضرورت یې، هغه ورپوره کړو. او خاص کر د خپل د مسجد امام، د خپل د مسجد د امام باید هر یو اهتمام وکړي، د ده د کور، د ده د بچیانو، د ده د لباس هغه سوچ فکر وکړو. د خپل ځان سوچ فکر کوو، د هغه رقم د مسجد د امام سوچ فکر باید هر مسلمان وکړي. بیا به حق تعالی تبارک وتعالی موږ ته د دې بدلې راکړي. د دې بدلې به په دا لږ وخت کې الله پاک تاسو ته ښکاره کړي. نو پکار د عزتمنو مسلمانانو دا د یخ موسم شروع شو، نو په دا خبرو باندې اول زه او بیا تاسو عمل وکړئ. واخر دعوانا الحمدلله.